کوم ځای باندې لګېدلی و؟ داسې تللی و، بس نیغ تللی و، سر یې لګېدلی و او ملا یې لګېدلی و. بس معمولي بې احتیاطۍ د هغه ژوند ویوړو. ته چې په کوم ځای باندې ناست وې خدای مکړه که په ستا باندې سترګې تورې شوې وې او ته لاندې لوېدلی وې نو بیا به انجام څه و د دې نه خبر یې؟ زړه کې یاره نه وي چې یاره په داسې قسم ځای راوړېدلي؟ یاره ولې نه وي، زه خو چې بوس راوړېدم ډېر ښار پار و، خو بس الله دغه زړه غټ کور نه نو ډېر ضروري کار و. ډېر زیات خوشحاله و دلته راغلی ویلې چې د کال اخیری ورځ ده، د نوي کال آغاز به د خوشحالۍ نه کومه، خو پته ورته نه و ملګرو چې د نوي کال دغه لومبنی تاریخ دا به زما د جنازې تاریخ وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. کومه بده پیښه چې ملګرو په تختبای چیپخانۍ کې راغلې ده نو موجود یم په دې وخت کې شینکي پول کې. د شینکي یو روایات دي چې دا د سیزن واته مړي کوي، خو سیزن څه ملګرو د اوړي سیزن چې دغه د شینکي خوړ واته کسان ډوبئ. خو یوه ډېره افسوسناکه واقعه په پیله ځل باندې په شینکي کې راغلې ده چې یو ځوان زلمی هلک چې هغه دلته د دې شینکي پول نه غورځېدلی. څنګه غورځېدلی ملګرو؟ هغه په سیکل باندې وایي اوړېدلی و او بیا په دغه سیکل واپس راوړېدو او په پیډل کې د هغه پنسن ختې ده او د دې پول نه ښکته پرېوتی دی. یاد کوئ دا هغه ځای دی موږ تاسو ته اوس ښایو ملګرو چې د کوم ځای نه زمونږ دغه رور لوېدلی دی. کله چې دغه رور په سیکل باندې اوړېدلی او ملګرو واپسي چې دا کله راوړېدو نو دلته تاسو کتلی شئ د دې پول دا چې کومې تختې دي دا هم ماتې دي او بیا دا ځایونه دا ټیمان ټول خراب شوي دي. نو د دې رور نه په دې ځای کې چېرته دا ټیر ګډوډ شوی و او دا بیا لاندې د دې ځای نه پرېوتی سره د سیکله. نو هغه غرونو ته هم یو عاجزانه غوندې ریکویسټ کوو، مینت ورته کوو چې خیر دی که ستاسو ډېر ضروري کار نه وي نو مهرباني کوئ په دې باندې مه اوړئ، ځکه چې دا پول داسې دی ملګرو چې په زړه باندې یو انسان ډېر زیات هم سخت وي چې پیاده پې هم اوړي نو چې لاندې وګوري نو په هغه باندې سر چورلیږي، سترګې ورته تورې تورې کېږي ملګرو. نو په دې باندې بیا سره د موټر سایکله راوړېدل یا دغه زموږ رور چې کومه کار کړی دی چې یاره په سایکل باندې د پاسه هغه ناستو او را روانو نو دا هم ویلی کېږي چې یاره څوک وایي چې پیاده ورسره را روانو، خو دلته چې کوم کسان دي د هغې نه مونږ چې کوم معلومات وکړو نو هغوی دغه خبره کوي چې یاره دا چې کوم زموږ رورو نو هغه په دې سایکل باندې ناستو او را روانو. هغه ځای درته هم ښایو چې کوم ځای ته دا کس لوېدلی و. ملګرو تاسو کتلی شئ زمونږ دغه یو رور چې کوم دی نو هغه راواړو زړورتیا غواړي. وعلیکم السلام. زړورتیا غواړي ملګرو ګلې حالانکې زما دا د لاس او خپې رپي چې ده پې دا موټرسایکل څنګه راوړو بیا څنګه خیر دی والله شکر تاسو د کوم ځای تغبې بازار یم او اخوا هم څه کول دلته یو ملګري خوا له ورغلي بچی دا راته ووایي بیا چې ته راواوړېدې په دې ځای باندې پرون نه بله ورځ دلته یو ماشوم لاندې لوېدلی و زړه کې یاره نه وي چې یاره په داسې قسم ځای راوړېدلي یاره ولې نه وي زه خو چې بوس راوړېدم ډېر ښار پار و خو بس الله دغه زړه غټ کور نه نو ډېر ضروري کار و دا یو ملګري سره ملاقات و هغې له ورغلي وو ګینې زه خو داسې نه راتلم دې طرفونو ته زه نه راځم بله لار نه وه چې دې باندې تلئ ډېره لرې وه ماشوم نه خبرې کوم کس چې لوېدلی و ښه ته نه یې خبره نه یم خبره د دې ځای نه یو کس پرون نه بله ورځ لوېدلی هغه پرون 11 بجې جنازه وه سیکل باندې هغه لوېدلی دی. زمونږ د دې ویډیو مقصد صرف دا دی مونږ وایو چې یاره لږ احتیاط شروع شي نو ډېر به ښه بخښنه غواړم که خفه شوی نه نه الله دې عزت وکړه. مونږ دغه رور خپله هم دا وویل چې یاره ډېر زیات یېرېدمه نو همدغه یره ده چې کله انسان ویریږي او زړه کې یره راشي نو بس اندامونه کار پرېږدي بیا انسان نه پوهېږي. څومره هم میلمانه دلته راځي نو هغوی داسې قسم کارونه دلته کوي د یو پکچر دپاره بیا خاص کر د ټیک ټاک د ویډیو دپاره دا تاسو وګورئ دا چې کوم ځای دی نو په دې ځګي باندې زموږ دغه رونه کینی او ټیک ټاک یې جوړوي تصویران وباسي نو دغه ټیک ټاک دغه تصویر بیا زموږ ژوند په داو باندې ولګئ نو د دې علاقې د خلکو ته د دې شینکي د پول د هایټ پته ده نو چې هلته هغوی ته خبر رسېدلی چېرې ستاسو بچی د شینکي پول نه ولوېدو نو بس هغوی به هلته کې په ځان باندې را باندې کړي ځکه چې هغوی ته د دې د هایټ پته ده چېرې دلته کو یو انسان
لویږي نو په هوا کې د هغه نڅا وځي. څنګه ملګرو تاسو وکته زمونږ د دغه ورور دغه حرکت چې په کوم ځای باندې ناست و ټیک ټاک یې جوړو یا یې تصویر جوړو څنګه بھیا خیر الحمدلله شکر ہے ښه ټیک ټاک دې جوړو که تصویر دې نه صرف تصویر مې ویستو تصویر دې ایستو تصویر د کوم ځای نه راغلی ده موږ خو د دې علاقې یو بس دلته اوسېدونکي یو د دې ځای د دې ځای اوسېدونکی دا ځای چې کوم دی راته چې کوم ځای باندې ناست وي نو یېرېدې نه بلکل یېرېدو خو بس هغه موږ ورسره عادت شوي یو دغه ځای خو چې نوي مېلمانه راشي نو هغوی ته دا احتیاط پکار دی چې لکه دې ته چې راځي دا ځای ډېر خراب دی مرمت یې بار بار شوی خو لکه هغه شان لکه جوړ نه دی مېلمنو دپاره لکه کوم کس چې وفات شو هغه د کوم ځای هغوی خو راته معلومات نشته و چې کوم ځای خو سایکل یې دغه کوو راوستو په دې طرف اورېدو نو بس خپه یې لکه نښتې وه غورځېدلې وه ما پېژنې زه د کوم ځای نه جي موږ تاسو نه پېژنو نو ته څنګه د دې ځای چې ما نه پېژنې هغه چې کوم چیپخانه د دغه ځای دی تغبیه خو لکه تاسو مې لیدلی نه زه ډېر مردان کې لکه سبق مبق وایي بچې زمونږ د دې ننوي ویډیو مقصد دا و چې کوم هلک وفات شو جی نو موږ دا نه وایو چې یاره هغه به یا لوبې کولې یا بل څه یا بل څه خو معمولي بې احتیاطۍ د هغه ژوند ویوړو ته چې په کوم ځای باندې ناست وي خدای مکه که په ستا باندې سترګې تورې شوې وي او ته لاندې لوېدلی وې نو بیا به انجام څه و د دې نه خبرې جی بالکل ته خبرې نو بیا دپاره خیال کوه قربان مهرباني ډېره مننه ملګرو څه که ووایو مشران الله پاک دې په عمرونو کې برکت واچوي زمونږ مشران هم داسې دي چې هغوی د خپل کشر نه تپوس نه کوي چې ته چېرته تللی وي دا موبایل راوړه چې تا سره څه دي که چېرې زمونږ د دې ورور والد صاحب ماښام د ده موبایل وکتو ده چې کوم تصویر په کوم ځای باندې ایستی دی او ویې لیدو نو هغه والد صاحب به ده ته وایي چې بچې ته په دغه ځای کې تا کول څه چې ته دغلته ناست وې که چېرې ته د دې ځای نه لوېدلی وې غم به څه و دا ځوان زلمی بچې دا به بیا د پلار نه هېرېږي نن هغه چې کوم کس وفات شوی دی نن راشه د هغه په کور غوغا وګوره هغه خو سترګې پټې شوې الله جل شانهو دې مغفرت نصیب کړي خو غم یې مور او پلار یې په زړه سوري پرېښودل ځکه د هغوی به یو تمنا وه د هغوی به یو امید و هغه بچي ته هغه امید لاړی خاورې شو نو والدینو ته هم یو عاجزانه غوندې ریکویسټ کوو چې خیر دی خپلو بچو ته خیال کوئ خپلو بچو نه تپوس کوئ څنګه خیر دی ستاسو څه نوم دی جنید جنید به دا راته ووایي چې کوم ټایم کې دا هلک ولوېدو نو تاسو له څومره ساعت کې راورسېدئ بس موږ خو په دې پول باندې راوختو دې ځای کې لاندې کس و بس هغه راته آواز وکړو وایي دا کس پرېوتی ما د پاس نه ولیدو بس زه ورله زر زر کوش وم خو به موږ چې ورله کوش وو نو بس لاندې هغه پروت و ما خو د بره ونه ولیدو ما وایي ګنې دی مړ دی بس چې موږ ورله کوش وو هغه ژوندی و بیا مو ونیو په دوه کسه دې خوا رالو د نورو کسانو نه ورکو نو بس هغوی بره راوخېجو دلته یې سملو بیا چغې به یې والي مورې مورې د مور اوازونه یې کول مور اوازونه یې کول بیا هم ورله کټ راوړو هغې کې هم سملو ډاک ته اخوا ویوړو بیا هغه کسانو ورله چینچي راوسته بس هغې کې چې کېنو به بیا یې هم چغې والي وایي سم یې له وایي لګېدلی و لکه دغه و په کوم ځای باندې لګېدلی و داسې تللی و بس نیغ تللی و سر یې هم لګېدلی و او ملا یې هم لګېدلی و بس او دا راته ووایي چې کوم ټایم کې تاسو ورکوش شوئ ستا نه مخکې هغه کس ورکوش شوی و بل یو د هغه کس و او یو یې تره زوی و ورکوټی و تاسو به ډېر په تکلیف هم راخېژولې او بس نور راسه څوک نه بس ما خپو نه ونیو بل کس لاسونه نه ونیو بس نور کسان نه له هغوی له همدې خوا ورکړو بس هغوی راوخېږي د مور اواز یې کړی دی هغه ته پته وه چې دا درد زما مور او زما پلار محسوس کولی شي دا ډېره د پوینټ خبره ده د بچي دپاره خو که بچي سوچ وکړو چیرې زما دا مور زما دا پلار په کم کار باندې خفه کېږي نو زم دغه کار نه کومه ځکه چې زما د درد د اورېدو یو واحد مور یو پلار دی نو دغه درد هغه چې د خولې نه رایستو او هغې نه اواز د مور راتلو نو مور نن هغه مور به په سرو سترګو باندې جاړي نن هغه مور به په تړتق وي د هغه بچي دپاره پرون چې کم په 11 بجې باندې خښ کو
نو مینت درته کوو نوجوانانو د ځوانۍ نشه منم ملګرو، خو چې بیا وروسته کله په تکلیف کې د مور اواز کې، د پلار اواز کې، او دغه پلار او دغه مور در باندې کړیږي، نو لږ د دغه تکلیف نه مخکې سوچ وکړه چېرې زه دا کار کوم دا غلط دی، زما مور او پلار به په ما باندې دردیږي. نو په دغه ټیم کې په دغه تکلیف کې هم تاله بیا د مور او د پلار اواز نه دی پکار، ځکه تا د مور او د پلار احساس نه دی کړی کله چې ته یو غلط کار له ورتلې. که چېرې تا د مور او د پلار احساس کولی، ته به سوال نه پیدا کېږي چې د غلط کار له ورغلی وي. نو دغه درد چې کوم ټایم کې هغه د مور اواز کوو، نو سوچ کوئ ملګرو هلته به څومره تکلیف و. او د مور او د بچي دا رشته ده داسې چې کله په یو بچي باندې تکلیف راشي، نو هغه د خولې نه اټومیټک اواز د مور وځي، وایي زما مورې. تاسو کتلی شئ دغه چې کوم شنډۍ ده، د دې دا خاښ مات هم دی، دا د سیډونو وهلی دی ملګرو. د سیټ کې زه تاسو ته تصویر شو کوم، هغه تصویر به زه خړوم ځکه چې پیج والی نه مني. دې زمونږ چې کوم ورور وفات شوی دی، نو ده په دې سینه باندې ګزار خوړلی دی. نو دغه یو فریاد به کوو چې سینه مې درد کوي. گنجی اسپتال ته وړی، بیا د گنجی اسپتال نه مردان کمپلیکس اسپتال ته ویوړو، هلته کې ساه ورکړه. موږ چې څومره معلومات را ترلاسه کړه ملګرو، نو په هغې کې ورور خبره وکړه چې یاره ډېر زیات خوشحاله او دلته راغلی، ویلې چې د کال اخیری ورځ ده، د نوي کال آغاز به د خوشحالۍ نه کومه. خو پته ورته نه وه ملګرو چې د نوي کال دغه ړومبنی تاریخ دا به زما د جنازې تاریخ وي. د نوي کال دغه ړومبۍ ورځ به زما د مرګ ورځ وي. په اخري تاریخ باندې زموږ دغه ورور وفات شوی او په اولني تاریخ باندې د په 11 بجې باندې جنازه وه. دا یو داسې ځای دی شینکۍ ملګرو چې دلته کله هم د خوشحالۍ یو موقع وي، اختر وي، یا 14 اګست وي، یا نور داسې د خوشحالۍ موقع وي، نو زمونږ دغه وروڼه کوشش کوي چېرې دلته کې دغه خوشحالي مناوهلو له راشو. خو بې احتیاطي بیا څه وکړي ملګرو، هغه خوشحالي په غم کې بدله کړي. د دې شینکي حوالې سره مشران دا خبرې کوي چې دا یو داسې ځای دی چې دا مشهور چې کله به هم چا څه واقعه وکړه، څه لاش په، نو هغه به راوړو دلته کې به غورځو، ځکه دا ځای ډېر زیات شړ دی. خو هغه چې کوم تاریخ و هغه اوس نوی شو، نوی څنګه شو. اوس دغه شینکۍ هغه خپل عادت په داسې طریقه باندې کوي چې اوس په خپله باندې په دې شینکۍ کې کسان مري، هغه د اوبو په ذریعه باندې اوبو کې هم ډوب شي، او ملګرو 2 ورځې 4 ورځې 5 ورځې بعد د هغه لاش بیا را پیدا شي. او دا پکې نوې خبره مخې ته راغله چې د دې شینکۍ د دې پول نه دا کس راولوېدو. څومره چې هم زمونږ آواز رسي شینکي ته ملګري راځي، نو هغوی ته دغه یو ریکویسټ کوو، مینت ورته کوو چې مه کوئ د خپل ژوند سره لوبې، داسې ځای ته مه ورنږدې کېږئ، یا داسې ځای کې تصویر یا ویډیو مه جوړوئ چېرې هلته کې په 100 کې 95% چانسز ستا د مرګ وي. نو الله جل شانهو دې مغفرت نصیب کړي، الله جل شانهو دې د کور خلکو له د زړه صبر ورکړي، ځکه چې دغه غوغا موږ ولیده زمونږ ګاونډ دی چې کوم حالاتو په هغه کور کې کومه غوغا وه، د پلار څه حالاتو، ځکه ځوان زلمی بچی چې کله وفات شي نو د پلار ملا ماتی، نو دا په مرګ باندې نه پیرزو کېږي. خو زمونږ دغه ورور به دا سوچ نه و کړی چې یاره زما د ژوند اخري ورځ ده، د کال چې کومه اولنۍ ورځ ده. ویډیو به طور اصلاح لازمي مخکې شیر کړئ. مانوي درماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت چېرته مې الله مخ آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.